بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوي پروګرام سره زه سید کبیر شاه ګرانو کتونکو خبر به کوو د پاکستان او د افغانستان خو دې سره به مونږ چې کم میډیسنز به د پاکستان نه افغانستان تله په هغې باندې به هم خبرې کوو او ورسره چې کم سټوډنټس دي که هغه په پاکستان کې تعلیم حاصلوي یا په افغانستان کې پاکستانیان تعلیم حاصلوي نو د هغې څه عمل درآمد شروع دی او څومره کسان د پاکستان د سکولونو نه وویستل یا سرټیفیکیټ یې ورکړو هغې لاړه خپل افغانستان ته نو آیا په پاکستان کې چې کوم تعلیم روانو نو اوس هغه تعلیم چې کوم دی نو افغانانو ته په افغانستان کې ملو شي یا نه په دې باندې به هم خبرې کوو او دې سره سره چې کوم زموږ تجارت دی په هغې باندې به هم خبرې کوو دا وخت موږ سره سینیر صحافي او تجزیه کار ساجد ټکر صاحب موجود دی ټکر صاحب ننني پروګرام کې تاسو ته یو ځل بیا حل کرلی وایو ډېره مننه شاهجي مهرباني ټکر صاحب ډومنې به راشو موږ به په میډیسنز باندې خبرې وکړو چې کوم میډیسنز به د پاکستان نه افغانستان ته تله او یقینا ډېر غټ مقدار باندې بتله اوس د پاکستان سره خو چونکې د هغې هغه هر څه بند دي نو دغه میډیسنز هم نه ځي نو څه به وایي په دې اړه باندې شاهجي بالکل څنګه چې تاسو ابتدایه کې یو ډېره مهمه خبره وکړئ چې موږ په میډیسن هم خبره کوو کم طلبا دي که د دې ځای دي که اخوا دي که اخوا دلته ګیر دي یا دلته مطلب اخوا ګیر دي او بیا د هغوی چې کوم مطلب چې تجارت دی دا بند دی نن سبا د پاکستان سره د هغې څه اغېز دی او بېروزګاري یو ډېره ښکلې تاسو یو تصویر کېښود او په دې اوس لږه خبر کوو ستاسو دا پوښتنه ډېره مهمه ده هلته داسې ځینې خبرونه راځي چې د ځینې دوایي قلت دی چې په هغې کې کینسر دی ښه جي لایف سیوینګ ډرګز نو چون کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ خواوشا دا اوس 2.5 میاشتې برابرېدونکي دي جی سر یو دوه د پاسه اویا ورځې وشوې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لارې تړل شوي دي نو هغه تجارت تګ راتګ راکړه ورکړه هغه بند دي مکمل او مطلب یې چې چون کې پاکستان او افغانستان ګاونډي هیوادونه او موږ دا کتل چې د افغانستان د صحت عامې او د علاج او د دارو درملو زیاتره انحصار ټول په پاکستان باندې و جی سر چې کوم مشرقي ولایتونه دي نو دا خو ټول دلته مطلب چې د دې انحصار په پاکستان باندې او خصوصا بیا په پېښور باندې جی سر او خلک به راتلل دلته علاج داسې مسله نه وه خو بیا چون کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دا مسله پیدا شوه نو لارې وتړل شوې دغه شانتې ځینې شعبې ډېرې زیاتې وځپل شوې چې په هغې کې تجارت او بیا صحت چې کوم دی جی سر نو هلته اوس چې کوم خبرونه راځي یعنې اوس خو هغوی چون کې د انډیا سره یا د نورو ګاونډي هیوادونو سره ځینې هوکړې وکړې او مطلب چې تجارتي هلې ځلې نو په هغې کې د صحت هم دي مخکې خبرونه راغلي وو چې یاره ځینې داسې دوايانې وي چې هغې ریاکشن کړی دی اگر چې هلته ځینې خلکو دلته چې کومې دوايانې دي یا علاج دی نو دې پسې پچموزې غوندې هم کړی وي جی که نه بالکل بهرحال د هغې بیا هلته ریاکشن وشو اوس 13 ورځ ما یو رپورټ کته جی سر چې هلته د کینسر چې کومې دوايانې دي نو د هغې یو قسم لا قلت دی او مشکل دی هغې سره نو دا یو ډېر لوی تکلیف دی ځکه چې علاج ناروغي اسپتال ډاکټر هلته تاسو که وګورئ شاهجي د نورو شعبو سره سره صحت هم سرکاري توګه باندې په دولتي توګه ډېر ځپل دی اگر چې په شخصي توګه هلته ښه ځایونه شته دی خو د هغې علاج خو ګران وي که نه بالکل د هر سړي هغې ته لاسرسی نه نو کېږي ټکر صاحب اوس به دې څه کوي د کینسر دوايي لپاره به څه کوي چې کوم اهمې دوایيګانې دي هغې لپاره به دې څه سوچ یې کړی څه لارې ویستې ده خامخا اوس خو چون کې هغوی د نورو ملکونو سره چې کوم تجارتي اړیکې کوي نو څه لار څوکه به یې روباسي خو هغه چې څوک وځپل شو یا ځپل کېږي بل د دې سره سره بیا د دوایانو قیمتونه هم لوړ شي بیه د هغې لوړه شي نو اثرات خو شته دی که نه لکه مطلب یې چې دوی به بل دا چې یو څیز تا ته په ارزان نرخ ملاویږي په اسانه ملاویږي نږدې ملاویږي او بیا ته د لرې نه راړې نو هغه د هغې قیمت هم لوړي تکلیف هم پکې شارټیج هم پکې راځي قلت هم پکې راځي او مسلې اوس دا راته وایي ټکر صاحب چې کوم میډیسن به د پاکستان نه افغانستان ته تله او بیا افغانستان لکه دا څه کسانو پکې دا اوازه ورکړه چې دا جعلي میډیسنز دي نو آیا که دوباره چېرته دا سلسله د پاکستان سره شروع کېږي د میډیسنز نو دغه جعلي میډیسنز به چې کوم دی افغانستان استعمالوي دا ډېره مهمه پوښتنه ده ګورئ داسې شته دلته بلا په زرګونو کارخانې دي کمپنیز دي د میډیسن او دلته موږ دا ګیله کوو چې نه ځینې کوالټي ښه وي د ځینې کمپنیانو د ځینې نه وي ښه ځینې پکې د جعلي دوايانو خبرونه مخې ته راشي خو چې کله دوه ملکونه ترمنځ یو بل سره دغه کوي او کمپنیز لکه انټرنیشنل لیول باندې کوي نو هغوی بیا د کوالټي خیال ساتي صحیح که نه
که بیا په سمګلینګ کېږي نو په هغې کې سړی څه ویلی نه شي چې په هغې کې خو بیا هر څنګه شی سړی وړی شي د خپلې فایدې دپاره 10 نمبر هم وړی شي 5 نمبر هم وړی شي خو چون کې اوسه پورې خو دغه مسله نه وه راغلې خو یقینا لکه مطلب خو چې لکه حالات ګډوډ شو نو بیا پکې ځینې خلکو پیغورونه وکړل د هغې ګورئ موږ دا وایو بیا چې سنجیدګي پکار ده اوس په نه لګي کېدی سبا د پاکستان او افغانستان ترمنځ بیا تعلقات ښه شي بیا به د دې خلکو په مخ څه پاتې شي زه هم دقه وایم چې دغسې کول نه دي پکار ځکه چې ټول عمر په دغه میډیسنز باندې دي چې کوم د علاج جاري و ډاکټر صاحب اوس به راشو سټوډنټس اړخ ته جی موږ وکتل چې کوم سټوډنټس دي هغه ډېر زیات متاثره دي که افغانیان په پاکستان کې سبق وي تاسو وکتل چې د تقریبا 438 کسان چې کوم دي نو هغوی ته چکدارې پرایمري سکول هغې نه سرټیفیکیټ ورکړلی شو د پرنسپل لخوا هغوی لاړه هغوی یو غوښتنه کوله که یاره تاسو موږ ته یو میاشت بله راکړي مزید نو موږ به پکې د خپل اګزام ورکړو ځکه چې د اګزام ورځې دي رانږدې دي داسې څه سټوډنټ زموږ د پاکستانیان په افغانستان کې دي نو څه به وایي یو خوا چې کوم دی نو افغانستان کې تعلیم باندې بندیز دی بل خوا دلته نه سټوډنټان چې کوم دی هغې ځي نو د دې تعلیم نه متاثره څومره دي د دې حل به سره وځي بیا هغې نه بعد راته لږ زموږ د پاکستانیانو خو وایي چې هغوی به د هغوی چې کوم اګزام هلته په افغانستان کې روان او کوم بندیز لګېدلی دی ډیره مهمه پوښتنه ده بلکې مهمه معامله ده شاجي مونږه اډوکیسي کوو د تعلیم د تعلیم په اهمیت مونږه خبره کوو نو بیا د دې دپاره چې کومې خبرې ترې د دې دپاره چې کومه مرسته وي جی سر د دې په هکله کوم ګامونه وي نو مونږ هغه هم اډوکیټ کوو د هغې ملاتړ کوو بالکل ځکه چې مونږ ګوره منافقت نه پکار مونږ دا وایو چې تعلیم د هر بچی حق دی بالکل تعلیم ضروری دی تعلیم پکار دی تعلیم معاشره جوړوي تعلیم یو د ملک د پرمختګ دپاره ډېر زیات ضروری دی نو که هغه بیا د دې ملک خپل بچی او که پردی نو بیا مطلب په هغې کې فرق پکار نه وي اوس دا کم چې اکثر ویډیوز راشي چې هغه سکول نه ماشومان افغانان روان دي خپل ټیچر سره خپل اساتذه سره ملاویږي د خپل استادانو سره معلمینو سره ملاویږي نو هغه چې کم ویډیوز مونږ ګورو ډېر جذباتي وي ځکه چې یو تړون خو شته دی بالکل یو استاد خپل شاګرد ته سبق ښودلی دی شاګردانو د استاد نه زده کړه کړې ده او په کلونو کلونو دغه تعلق وي او د ماشوموالي نه نو بیا هغې رخصتېږي نو دغه مناظر ډېر دردونکي وي درانه وي بهرحال چون کې دا نیشنل پالیسي ده نو که مطلب چې په وخت باندې کېږي نو دا خو مونږ ډېر مخکې ویلو چې دا د حکومت ساده پریکړه ده چې نور دوی ته ایکسټنشن نه ورکوو صحیح ده بهرحال مسله تاسو هم دې ته اکثر اشاره کوئ چې مسله دا ده چې د دې سره غم دا دی دوه غمونه دي د دې ځای د افغانانو سره چې کوم کډوال دي چې هلته تجارت او تعلیم نو مسله دا ده دواړه مین ایگزیکټلی ایشوز دي نو مسله اوس دا خو ماته د پاکستان ځکه نه ښکاري چې دوی یو پرېکړه کړې ده که ښه ده او که بده ده خو دا یو ریاست دی یو حکومت دی هغې وایي چې بس مونږ دا مونږ ته مسلې دي دي ځي نو په هغې کې به سړی څه ووایي بالکل هلته اوس افغان دولت چې کوم دی یا طالبان رژیم چې کوم دی یا امارت د اسلامي چې کوم دی پکار ده چې هغوی اوس په د خپلو خلکو ننګ وکړي چې تاسو په تجارت کې مسله ده راځئ مونږ به روزګار درکوو بالکل مونږ به ورته تجارتي هلې ځلې برابرو مونږ به زمینه برابرو تاسو تعلیم کې مسله ده راځئ ښه انسټیټیوټ سره جوړوو دا اوس د هغوی ذمواري ده چې د دې ځای نه د بدقسمتۍ نه دا شته نه هلته شته نه مسله ده په تجارت کې مسله ده په روزګار کې مسله ده په انسټیټیوټس کې مسله ده سکولونه د ماشومانو جینکو دپاره بند دي دلته چې یو پلار د هغه ماشومه په پنځم کې ده شپږم کې ده څلورم کې ده اووم کې ده اتم کې ده نهم کې ده هغه سره فکر دی چې خدای پاکه زما خو درې څلور لوڼه دي یو په اتم کې ده یو په لسم کې ده یو دلته په دریم کې ده دا به هلته بس په کور کښېني قصه ختمه هغه خو خوب لیدلی دی چې دا به ډاکټره کېږي دا به استاده کېږي دا به ځان له یو فیوچر جوړوي او مستقبل به جوړوي هغه خوب ته هلته رغه شه بهرحال دغه ځان له ټاپک دی مهمه دا ده چې څنګه دې خوا افغانان دي د سکولونو نه اوس هغې ته خو کلیر کټ ویلی شوي د افغانانو بچو ته هغه زمونږ ستاسو په دې پلیټفارم خبره کړې وه شاجي چې نو مور ایډمیشنز هغه که پرایویټ وي که سرکاري سکولونه وي نو هغې ته نور داخلې نه میلاویږي او هغې روان دي بهرحال خبر دا دی بله چې د پاکستان اخوا سټوډنټس دي 3000 اسټک دي ګیر دي په افغانستان کې د هغوی ایگزامز هم شوي دي هغه هسې ناست دي
او هغوی دا وایي چې موږ خپل اسناد هم لیږلي دي، خپل نومونه هم لیږلي دي چې مطلب دا دی موږ راوغواړئ تاسو وګورئ هغه زموږ د پښتونخوا اسمبلۍ کې یو قرارداد هم دغه شوی و چې دوی لپاره څه سمې لاره وګورئ چې دوی راشي. نو په کار ده چې د حکومت د هغې دپاره اوس خو ماشومان دي، سټوډنټس دي، تللي دي هلته سبقونه وایي، اوس هسې ناست دي. نو په کار ده چې د هغوی د واپس راوستو لپاره بندوبست وکړي. بالکل دغه شانتې چې څه هم د دې حکومت نه کیږي د سټوډنټس لپاره که په وخت سرټیفیکیټ ورکول وي که سم نشي کولی چې دوی ته داسې ګلونه ورکړي، ایوارډز ورکړي چې هغه دوی ځان سره ښه یادونه یوسي. ټکر صاحب په لنډو ټکو کې راته ووایي اخرنی سوال دی چې تاسو په 2010 کې افغانستان ته تللی یې. د 2010 افغانستان او د 2025 د اینډ افغانستان څنګه دی؟ څومره فرق دی پکې؟ بالکل زما زاړه یادونه هم راتازه کړل شاجي. او زه په لومړي ځل په کال 2010 کې تللی وم. تاسو یقین وکړئ زه حیران شوی وم ځکه چې موږ تلو نو موږ خو د افغانستان حوالې سره دا اورېدلي وو چې بس جنګ دی او که نه بدحال دی. تاسو وګورئ هلته چې کوم سړکونه وو د هغې چې کوم بلډینګز، عمارتونه، کوم فلریشنګ روزګارونه وو، کوم انسټیټیوټس وو، دا ډېر تکړه خلک دي. په 2010 کې په 2010 کې 15 کاله وړاندې. نو په کار ده چې نن د هغې نه ډېر مخکې تلي وو. نو څومره مخکې لاړو؟ او څومره مخکې لاړ په دې خبره کوو خو لږ وروسته ځو. په کال 1980 کې دا افغانستان یورپ و. ښه جي. د سپورټس حوالې سره او د ایجوکیشن حوالې سره او د لایف سټایل حوالې سره اټ واز لایک ا کنټري اف یورپ. دا بالکل یورپ و. خو بیا چې کوم حالات دا 40-50 کاله تیر شو خو بیا په دې کې دوه دورې راغلې، یو د حامد کرزی او یو د ډاکټر اشرف غني. په هغې کې موږ وکتل چې هلته کار وشه، مطلب چې انسټیټیوټس جوړ شو، مطلب انفراسټرکچر جوړ شو. کابل خو تباه و که نه، تباحال کابل و او خو سقوط شوی و. په هغې کې چې څه شوي و ته وړوکی ستا به نه یاد، خو لکه هلته خو بوږنونکي حالات چې څه شوي و هلته نړېدلی پروت و. بیا دغه 20 کاله کې دوی نه صرف کابل بلکې افغانستان جوړ کړ. ټیک ده. اوس 15 کاله پس په کار ده چې نور مخکې تللی و. نو مخکې لا نړ انسټیټیوټس بند شو، سکولونه بند شو، د صحت دا حال دی. بلکې د روزګار زر ته اوس وامه شاجي تاسو یې نه وایئ، زه یې نه وایم، د پاکستان یو اخبار یې نه وایي، د افغانستان اخبار یې نه وایي. د یو ان رپورټ دی چې د بېروزګارۍ شرح په افغانستان کې 15% ده. یعنی دې ترقي وکړه. دې ترقي وکړه. This is a UN report. که نه بیا هلته چې کوم پاورټي لاین دی، خط غربت دی، د غربت کرښه ده، نو د هغې نه لاندې 90% خلک 90% دا د دې پاپولیشن دی. نو یو کین امیجن چې دوی ترقي کړې ده که ښکته تللي دي دغه هر څه. او دا موږ نه وایو، تاسو یې نه وایئ. ډېره مننه ټکر صاحب، یقینا ډېره ګټوره ژوره خبرې مو کړې. او په کار دغه ده چې افغانستان ترقي کړی. خو زه به دا ووایم چې د 2025 نه هغه 2010 ښه دی چې واپس دغه کلونه چې کوم دی په شا باندې راشي او دغه افغانستان دی هماغه رنګې بحال شي. دا زموږ نننی پروګرام در بل پروګرام پورې مال او زما ټیم له راکړي اجازت. د لوی الله په امان.